ګرانو اورېدونکو کتونکو السلام علیکم. زه محمد ملخیم او ما ته یو شي زراعت و بیلون یې بولي. هڅو 4 لاک څو قیمت یې لرل وټې. دوی ما ته داخله وکړله. زه لاړلم هغه ډاکټر ته. زه اوس پېښور کې یم. ډاکټر جاوید نومیږي، هغه ته ورغلم. کله چې ورغلم هغه چې کله زه چیک اپ کړم ویې لیدلم، ما ته یې وویل چې یاره ګرانه تا ته اوس بالکل دغه حالات کې ضرورت نشته، تا ته به صحیح د خلکو ویلي وي داسې ډاکټرونه شته چې هغه یې بل زندګۍ پوره پیسې خلي، بل زندګي خرابوي. ما ته که 1 کروڑ روپۍ راکوي ته زه دا شی تا ته نه چوم. ویلې دا تا ته اوس خطرې نه ډک دی. که کله ته ډېر خطرې کې شوي لږې زندګۍ ته راغللې بیا مو تا ته چوای شو دا شی. ټیک شو. نو زه نجیب ډېره شکریه ادا کوم. زه وخت یې ما ته یې کور 2 ورځو کې نه وکړو. تاسې مهرباني وکړئ کوم یو کار چې کوئ. زه ډېرو پروګرامو ته لاړم، لکه درمان پروګرام ته لاړم، نورو خلکو ته مو وویل که مو غور چا نه غوښتو، صرف نجیب و چې هغې مو غور وغوښتو. نجیب لاسه زه نن دلته رسېدلی یم. او ما ته د ډاکټر بیا دا مشوره راکړه چې په میاشتې راځه، په مدد نجیب په میاشتې راځه، تو زه چیک اپ کوم، ټول هر څه کوم، میډیسن هم میاشتې ډېر کوم ویږي. نو ما ته میاشتې والا میډیسن هم میلاو شولې او چیک اپ هم وشو. کوم یعنې جانې پیسې وي هغه یې راکړلې. ټیک شو. که آینده میاشته بعد راځم ما ته به بیا راکوي. پوهېږي زره مخه ما ته دا شی اوس نه ولګېدو. ولې نه ولګېدو؟ او صرف تا ته خو ډاکټر څه انکار نه وکړی چې درته نه لګوم. ډاکټر ما ته وویل چې تا ته زه دا شی که ته اوس غواړې زه درته لګوم، خو دا شی تا ته خطرې نه ډک دی، دا ته ما چوه. ویلې زه که ته ما ته 1 کروڑ روپۍ کوي تو زندګۍ خطر سره مخامخ کېږي، تو به وړې بچي وي. دا ته ما چوه. دا خطرناک شی دی، یو پرسوونکی شی دی. دغه نه څه به ورته کار دی. ټیک شو. نو که تاسې چا نه تکلیف راغو تاسې مهرباني وکړئ صاحب نجیب سره رابطه وکړئ. موږ ته ځوابونه به خلاصېږي، موږ ته تکلیفونه به خلاصېږي. زه خو خدای شته دومره ستړی شوی وم، دومره تکلیفونه، دومره منډې ترړې مو وکړلې. خو غریبانو خلکو څوک غاول ووري نه یې څوک اواز ووري. او زه دغه یو وخت نجیب صاحب نجیب زه ډېره مهرباني ادا کوم چې مو یې موږ ته غریب سړي خبرې واورېده. تاسې نه خدای دا تکلیف ما راوله. که تکلیف ځینې روغ و تاسې صاحب نجیب سره مشوره وکړو. او نجیب به تاسو نه څه پیسې دلته واخیستې نه وي که نه؟ تاسو هغه ټوله خرچه هغه کړې ده بیخي. یاره داسې چل وشول صاحب چې زه تللم کلي نه، ما سه 1 روپۍ نه وه. ما ته کلي کې چنده وشوله، هغې نه زه راغللم، ما سه خپلې روپۍ نه وي. ټیک شو. کلي کې خپل یار دوست ته ټولې کړلې. دلته چې راغلم نو ما سه 1 روپۍ نه وه. ریچکې روپۍ هم ما ته مغه لاندې کړي دي، تاګر روپۍ ته لاندې کړي دي، دغه لاجې روپۍ هم مغه ته لاندې کړي دي. او داسې راته ووایي چې که آینده میاشتې تو ته کله ضرورت شو چیک اپ بیا به زه تو ته زه ذمهوار یم، زه به دې کوم. نه بله وسیله شته، همدا نجیب مو وسیله دی. مسافرو دپاره څه پیغام وکړه چې نجیب سره مسافرو ته دا یو پیغام دی که تاسې مدد کوئ نجیب غونته کس سره مدد وکړئ. چېرې تاسې دغه ښه کس دی. دې سړي ته موت مې ویلي چې زه خپله بیمار سړی یم، داسې ډېرو خلکو ته زه لاړم، ما ته چا هېڅ ویډیو نه کړه. ټیک شو. مسافر ورونو تاسې داسې چل کوئ که کوئ نجیب غونته سړي سره کوئ خدای پوره. نن هغه د نجیب نو نه لیدلی دی، نه مې کتلی دی، خسیر ویډیو مې ورسته ولې وایي نو غاور یې وغوښتل. ټیک شو. داسې نور غریبانو غاور د غوندې مهرباني وکړئ که تاسې مدد کوئ نجیب غونته سړي سره مدد وکړئ. والسلام.